اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مینوال السلام علیکم زم تاسو قربان مسوم هان تاسو ګورئ چمکني ټي وي پس کلو کې پړومبي ځل د زیتون باغ کرونده شوی دا ورسره د وریجو کرونده شوی دا ورسره بیا د سورجمخي کرونده شوی دا سو کنو یو شاعر شاداب چمکني ډیر شکریا دا کوم چې هغه ماته یو لکه شعر په ګوته کو چې په سوکنو کې په لومبي ځل باندې د هغې کال شوی دی زما د خبرې مطلب د زیتون باغ او په سوکنو کې په لومبي ځل د وریجې کال او ورسره د سورجمخي کاشت په یو لوی رقبه باندې نو زه د شاداب چمکني ډېره شکریا ادا کوم چې هغه موږ دا شیزونه په ګوته باندې کړل او موږ سره دی مالک چې چا کرونده کړې ده عجیب افتخار صاحب دوی ولاړ دي دوی سره به یو څو خبرې کوو. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. حاجي صاحب څنګه جی؟ شکر دی الله کرم دی. حاجي صاحب دا راته ووایي حاجي صاحب موږ ګورو په سوکنو په ځمکو باندې خلک ټماټر کوي ورسره بنګلۍ کوي او ورسره دا نور سبزیانې کوي تورې کریله کوي او دا پکې مختلف شیزونه وروسته موږ سره دا باغ دی دا زیتون باغ تاو کړلو ورسره د بیا د وریجې کرلې دي او ورسره د سورجمخي کرلې ده نو د دې څه وجوهات دي چې خیالات دا څنګه خیال ذهن کې دا خو چې د یوټیوب نه مونږ هغه کولو دا هغې کې دا مطلب دی چې آیل ډېر زیات ګران شو جی جی او کور کې د آیل هم مطلب دی چې ډېر زیات خپت نو د هغې د وجې نه ما ویل یاره چې د خپل خالص د هغه وکړو ولې چې د بازار نه کم ملاویږي نو هغې کې سن فلاور چې وي دا 20% وي او دا نور پکې هم دغه ګډ وډ آیل چې دي دا پکې ګډوي نو هغه د سن فلاور هغې باندې خرڅېږي نو ما زه دا بس پیور هغه دی زه هم ورته اوسګار یم ما دا ریټایرمنټ اخیستی نو هغې نه وروسته مې دا شوق شوی دی په هغې باندې بیا زموږ د کور کې ریجه هم ډېره زیاته استعمالېږي تقریبا 3.5 منه مونږ د کال کې استعمالېږي ریجه هم ډېره های قیمت ته ورسېده نو د هغې د وجې نه بس ما به نیټ باندې دا سرچ کولو جي نو چې په نیټ مې سرچ کړو نو مطلب مختلف د زراعتو ماهرینو د هغې ما خبرې څه زمیندار وو ډېر لوی لوی غټ غټ زمیندار وو د هغې نه چې کوم رایه وه نو هغه ما واخېسته هغې باندې بیا ما دا ریجې مطلب چې روغ وختې پنجاب هغې نه حافظ آباد نه مې روغ وختې دا پی بی 1692 میں دا تخم دے دا 90 تخم دے دا انڈیا پوسا بناسپتی دیتا ہوئی جی پوسا بناسپتی 1692 میں دا پی بی 1509 چې کوم دی نو دا ایڈوانس فارم دی جی دا مې کرلی نو شکر دی دا مطلب چې ستاسو په مخکې دا فصل دی ښه طریقې سره روان دی دا تقریبا د 3 میاشتو فصل دی 3 میاشتو کې دا تقریبا دا تیار شي او هغه شي مطلب ډېر کم ډیوریشن دی د دې فصل. حاجي صاحب نو دا زیتون باغ چې دی دا هم خو مزېدار ګڼ باغ دی د دې څومره موده شوه دا کړلی دی؟ دا تقریبا 15 کاله خو شاید برابرېږي جي نو دا تقریبا 2 کاله خو مخکې مطلب چې کال نیم مخکې د لغون ته هغه کړې وه او پروس کال د دې لږ هغه دانې مانې سې کړې زیتون دانې خو څه کال دا مطلب دې باندې څه مرض راغو هغه مرض د وجې نه مطلب چې دا هغه ونه کړې بل دا کال یې زموږ سوکنو دپاره دا لکه فیوریبل نه دی شی دا ولې چې دلته اوبه زیاتې دي مونږ سبزي کرو هغه کرو دا اوبه نه مني دا د کم اوبو فصل د شاړې ځمکې دا مطلب فصل زموږ مطلب دا ځمکې چې کوم دي نو دا اوبه خورې ډېر زیات کېږي لکه سبزیانې پکې وي د هغې د وجې نه دا دومره کامیابۍ چانسز پکې کم دي. حاجي صاحب دې کې تاسو دغه کړی دی پلاستیک کوم ورته تړلی دی شاخونو ته د دې څه وجوهات دي؟ دا جي دې کې دا نور نصري زیاتی جي دا اوس دې نه هغه کې دا یو شاخ نه د دوی مطلب دی چې هغه کې دا پټ چې کوم دی دا د تیز چاقو سره مدیات نه لري کې یا ورسره مدی څه داسې مټه خاوره او څه بوره وي څه داسې نور څیزونه وي هغه لوندې کې اوس ولګي ټایټ وتړي جي د دې بیا جوړ روزي دې ځینې بیا دا تقریبا 20-25 ورځو کې دې نه جلد روزي نو بیا دوی هغه گملو کې دا وکړي په هغې کې دا ګوتو کې هغه ګوتو کې وکړي بیا مطلب چې دا نرسري بیا تیاره شي هغه خرڅوي دا لا ټول هغه چې کوم دی وریجه د دې لپاره دا زموږ د ځمکه مناسب ده دا کرل دي بالکل جی دا خو ډېره هغه ده بس د اوبو مسله وي چې اوبه دې دپاره وي که نه جي نو دا زموږ ځمکې خو ډېر د دې علاقې ځمکې ډېرې مطلب ده چې تکړه ځمکې دي د هغه دي دا زرخیزه ځمکې دي په هغې باندې دا ډېر ښه کېږي دا لکه ما مخکې پخوا یې اوس کرلی نن 35-40 سال مخکې او پټۍ مونږ دلته کرلی او کسان راغلي 400 نه نو هغې کرلی نو هغه زموږ هغه ځای زموږ دا ټیسټ مطلب دی چې راغلی دی خوند هم اخیستی دی نو د ریجو استعمال دا سورجمخي تاسو کړی چې ورته کوم نرپرست هم ویلی کېږي نو د دې کار لپاره د ځمکه دغه دی د دې آبهوا زموږ د دې لپاره مناسب ده؟ بالکل جی بالکل دا خو ډېر مزدار کېږي دا تقریبا دا 7 فوټ و جي 7.5 فوټ دغه شوي دا دې باندې هغه وزن راغی دا ګلونو دا تقریبا 12 انچ 10 انچ 9 انچ د دې ګل دی دا راته ووایي صاحب چې په څومره رقبه باندې دا باغ کړی دی په څومره رقبه کې وریجې کرلي او په څومره رقبه کې دا سورجمخي کرلی دی؟ دا تقریبا جی دا 2.5 جربه دا جوړیږي دا کوم ریجې چې دي او تقریبا 2 جربو کې دا هغه دی دا باغ دی جی
او دا تیار چې کوم دا سورجمکھی دا سلور کنال یو جریب جی. جوړیږي او هغه تقریبا څه کم 3 جریب دونیم کم 3 جریب جی دا جوړیږي دا بهر یو دا رالو دا تیار شو هغه چې کوم د زاده منی هغه دا به تقریبا یو نیمه ماش 2 میاشتې بنور یخلی. حاجی صاحب ډیره مهرباني تاسو چې موږ سره خبره اترې خو زموږ مینوالو ته به چې کوم دا زموږ د سوکنو خلک دي یا کچوړی شو پندو شو دا میری د علاقو ولا زمینداران دي دوی ته به ته څه ویل غواړي جی؟ یاله چې د میرې والا خلکو لپاره خو دا سورجمکھی دام ډېر هغه دام د مروبونه غواړي د دې زیاتره بس مطلب دا چې دا هغه جرمینیشن د دیو شي لومبه چې دا کرونده د دې کوي دا جرمینیشن لپاره مطلب دا چې د دې د اوبو لږ ضرورت وي او بیا دا درې اوبو دا غواړي تقریبا سیو چې دا غوټۍ روباسي جي بیا دا ګل روباسي او بیا پکې دا دانا کیږي بغس پکې جا جوړیږي دا لګو هغه دودیه غونتی وی کنه جی هغه کې به دې درې ټیم کې دا او بغواړي بس دې نه علاوه دا په خشک باندې ډېر خکېږي مطلب چې دومره زیات وبنه غواړي دا میرې علاقې چې دي دې لپاره دا ډېر بهترین فصل دی دا د 3 میاشتو فصل دی 3 میاشتو فصل دی او مطلب دا چې وبم نه غواړي نو دا ډېر بینیفټس دي خاص کر هغه کسان چې کم زمیندار دي ورکوټي زمیندار دي او مطلب کانال یا 2 کانال یا جیره په مطلب چې دا کوي کور کار دی ډېر بهترین طریقې سره مطلب چې دا کیږي. ډېر مننه حاجی صاحب شکریا مینوالو دا زموږ نننې پروګرام چې پکې مونږ تاسو ته په سوکنو کې په لومبي ځل باندې د وریجې کار او د سورجمکھی او د زیتون کارو خولو په دې خبر تاسو نه ځم د الله پامان